السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جناب الف خان صاحب، امید کوم تاسو به ښه وئ. ستاسو رمضان به هم ښه روان وي. زه مفتی احمد د حرم شریف نه تاسو ته مخاطب یم. زه خو سبسه پهلا تاسو ته په دې مبارک او د عظیم ځای کې دعا کوم چې الله تبارک وتعالی تاسو ته دین دوګنی رات چوګنی ترقی نصیب کړه. ستاسو د فاونډیشن چې کوم خدمات دي، نو الله پاک په دې کې مزید برکت واچوه، الله پاک په دې کې مزید وسعت واچوه، الله تاسو مزید اخلاص نصیب کړه. مونږ خو د ظاهر مکلف یو، بلکې هر انسان د ظاهر مکلف ده. په ظاهر باندې مونږ وینو چې تاسو کې اخلاص جذبه ډیره ده. بهرحال زه ډیر وخت نه وینم چې ستاسو د افطار او د سحري چې کوم ترتیب روان دی هلته پاکستان کې، نو بعضې خلک په هغې باندې تنقید کوي، اعتراض کوي، ټوکې کوي، خنداګانې کوي. زمونږ په پښتنو معاشره کې خو اگر چې دا شیان وي او داسې نوې خبره نه ده، او ډېر کرته داسې شوي دي چې هغه ټوکو نه او اعتراضاتو نه او خنداګانو نه خبره وتې وي او سړی ډایرکټ قتل کړی. نو دا هم د الله پاک شکر دی چې اوسه پورې تاسو کم از کم ژوندي یې او خپل خدمت جاري ساتئ. دا ټوکې او دا خنداګانې او دا اعتراضات او دا میمز وغیره د دې پروا به ځکه نه کوي چې کومه ونه ډېره پلداره وي، نو په هغې باندې کاڼي ډېر ویشتلی کېږي. نو ځان لپاره دعاګانې غواړه او صبح شام چې کوم اذکار دي د هغې اهتمام کوه. او هغه خلق کوم خلق چې ستاسو په دې ترتیب پسې ټوکې کوي، ستاسو دا کوم صدقه خیرات چې ده، او هغوی دا سوال کوي چې یو ګوتی چاولې ولې، یا یو ګوتی مالګه ولې، یا یو توړه وړه ولې، یا یو کیلو چینی ولې. نو دا خلق دی دا یاد وساتي که چېرته دوی د رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام سره مینه لري، نو دوی دې په دې خبره باندې سوچ وکړي. دا بېله خبره چې هغوی اسلام ته ډېر نږدې نه وي. بهرحال زمونږ دپاره چې د صدقې چې کوم معیار کې ښودلی شوی دی، نو هغه د رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام دې حدیث نه موږ ته اندازه کېږي چې هغه مبارک فرمایي چې اتقوا النار ولو بشق تمرة. تاسو د اور نه ځان وساتئ، اگر که د یو کجوري په مقابله کې ولی نه وي. یعنی رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام محض د یو کجوري په ورکولو سره زمونږ لپاره دا فرمایي چې تاسو په دغه یو کجوري سره تاسو د جهنم د اور نه ځان ساتلی شئ. یعنی که چېرته یو کجوره ورکول، یا یو ګوتی چاول ورکول، یا یو ګوتی مالګه ورکول، که چېرې دا صدقه نه شمارل کېدلی، که چېرته دا خیرات نه شمارل کېدلی، نو د جهنم د سخترین اور نه د بچ کېدلو لپاره به رسول کریم صلی الله علیه وسلم قطعا معیار دومره وړوکی یا دومره لږ نه وایښی. بیا به رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي چې تاسو په لکونو باندې ورکوئ، په لکونو درهم ورکوئ. نو دې ځوانانو ته زه دا خبره کوم د پښتنو ته چې د خدای خاطر وکړئ، دا تاسو په یو فاونډیشن پسې خندا نه کوئ، تاسو په یو شخص پسې خندا نه کوئ، بلکې دا تاسو براه راست په رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام پسې، براه راست په یو حدیث پاک پسې تاسو خندا کوئ. نو ځان وساتئ دې نه چې الله تاسو نه خفه شي، ځان وساتئ دې نه چې رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو تکلیف ورسوئ. پرېږده د هر سړي به خپل یو حد به وي، د هر سړي به خپل یو وس به وي. څوک به یو ګوتی چاول ورکوي او څوک به په همدې ګوتی کې سونه ورکوي. اوس خندا کول او میمز جوړول او
اعتراض کول. نو الله پاک دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. او اخر کې الف خان صاحب بالکل چې د دې خبرو پروا ونه کړي، بالکل چې د دې خبرو اثر لاندې را نشي. رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث پاک چې کله یو کس صدقه کوي کاغه کجوره ولې نه وي، نو د دې اخیستونکی سبسه پهلا الله پاک وي، هغه نه پس مخلوق وي. نو چې الله پاک تا نه دغه یو ګوته چاول یا یو ګوته مالګه چې الله پاک تا نه قبلې، نو ته چې قطعا د دې خبرې تر اثر لاندې را نشي چې فلانه را پسې خندا کوي، نو زه دا ګوته چاول نه ورکوم، دا ګوته مالګه نه ورکوم. چې د خدای په شان ته یو عظیم ذات درنه قبلې، نو بیا پروا ده چا. نو بهرحال الله پاک ته مزید توفیق نصیب کړه، جذبه نصیب کړه. او کوم خلق چې خنداګانی کوي، نو دوی ته دی الله پاک هدایت نصیب کړي. او زمون ته حلقه ناسته ده د دې ټولو دعاګانو متاثر دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.